کوم خلکو چې په شرک کې مبتلا وو پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول نو دې خلکو به هم دا خبره کوله چې یاره که مونږ دا دین غلط وی نو پکار ده چې الله را باندې عذاب راوستی وي که نه نو د دې مطلب دا دی چې الله به مونږ عذاب نه راولي نو مطلب یې دا دی چې زمونږ دا دین ټیک دی مونږ ټیک کو چې مونږ د شرکیاتو کې مبتلا یو نو دا ټیک دی که دا کار غلط وی الله به را باندې فوراً عذاب راوست دا خبره مقرر شوې نه وي ستا د رب د طرف نه ځکه دا دنیا خو امتحانګاه ده ستا د رب د طرف نه دا مقرر شوې ده چې دې دنیا کې خلکو ته مهلت ورکوي ځکه و دا امتحانګاه ده د دارالامتحان دی د امتحان ځای دی دنیا خو یو سړي ګناه کوله او فوراً الله تعالی رانیسلی ظالم ظلم کو او فوراً ولا الله تعالی مرغوټ ته ولې مړ کولی نو بیا بچا ولې بیا خو دا امتحانګاه نه پاتې کېدله دا خو بیا دارالجزا پاتې کېدله د دنیا مطلب څه دی چې دلته کې انسان کو ښه کوي او کو بد کوي هر څه چې کوي نتیجه او رزلټ دی بیا په آخرت کې راوځي هلته به ورته چې کوم دی جزا سزا میلاویږي نو الله تعالی فوراً څوک دې وجې نه رانیسي چې بیا خو دا امتحان نه پاتې کېدو چې یو سړي قتل کولی فوراً الله تعالی مړ کولی بیا خو به چا قتل نه کوو نو بیا خو د الله د یعنې نه به د دې قتل نه لاس نه اوچتو بلکې د خپل ځان د وجې نه چې زه به کې قتلېږم نو امتحان نه پاتې کېدو نو الله تعالی دلته فرمایي چې کوشري الله تعالی دا خبره نوې مقرر کړې الله تعالی دا خبره نوې مقرر کړې نو دا کم خلک چې په شرک مبتلا دي د دې دپاره بیا عذاب لازم په دنیا کې او دویمه خبره و اجل مسمى او دویمه خبره ده چې الله تعالی ورله نیټه نوې مقرر کړې قیامت ورځ نوې مقرر کړې نو بیا ورله په دنیا کې عذاب لازم خو چې الله تعالی ورله مهلت او ټیم مقرر کړی دی دویم دا چې د قیامت ورځ مقرر کړې ده د دې وجې نه په دنیا کې به دې باندې الله تعالی عذاب نه راولي بعضې خلکو باندې به کې راولي الله تعالی خو لازم نه دی بیا به لازم چې کله قیامت نه مقرر بیا به دنیا کې الله تعالی عذاب ورکړي قیامت مقرر دی نیټه مقرره ده نو د دې وجې نه الله تعالی د خلکو ته مهلت ورکړي